وی موږ په آرمي کې یو او عیسایان ناله ډوډۍ تیاره او زموږ دا یقین دی چې هغوی په غسل کې که نه هغوی خو چې غسل نه کوي خیر دی خورا څښاک د هغوی د لاس روان د کافر بدن پاک دی خولۍ پاکه ده نو ډوډۍ خوړی شي تم ورسره خوړی شي چا یو مدرسه یاده کړې ده هغه د مذهب پابند نه دي نو دا ما ته یو غلطي ښکاري او فتنه نه د مذهب پابند اوسېږي ټول مسلمانان د مذهب پابند دي چې سړي ته وایي مذهب پرېږده دلیل پسې روان شه نو په دلیل هر څوک پوهېږي سال له به د قادیاني کتاب وګوري ما ته د هغوی دلیل مضبوط ښکاره شو قادیانی به شي سال له به د یهودي کتاب وګوري نه چې په کومه لاره عالمان اولیا او کتابونه لیکلي شوي دي هغه لاره مه پرېږده بیا زموږ ټول مسلمانان دی وخت کې یو اربع ته دېرش کروړه دي اتیا کروړه صرف زموږ د مذهب واله دي او دا باقي 20 کروړه او 10 کروړه او 15 کروړه او څه پکې دا غیر غماز دی لږ نو هغه لار چې په کوم باندې نظام تېر شوی دی کتابونه پې لیکلي شوي دي اولیاء صالحان پې تېر شوي دي خلافتونه هغه مه پرېږدئ شرمخان به مو خوري نو دا کمقل خلک دی چې سړي ته وایي مذهب پرېږده مذهب پرېږده نو څه به کوم ما پسې روان شم ته رسول الله یې څه چې تا پسې روان شم نو تا ته به زه د رسول الله خبره درته کوم نو دا خو راته دغه عالم وایي او هغه عالم د پیغمبر زمانې ته نږدې و او هغه عالم ته ټول امت عالمان وایي پاکان اولیا او ته خو په 10 ډالرو هم خرڅېږي زناوره نو په ده باور پکار دی که هغه پاکان هسته چې د حضور پاک زمانې ته نږدې وي او د ټول امت عالمان که مسلو کې اختلافي هم د هغوی په تقوا په ولایت په پرهیزګارۍ باندې ټولو یقین هغه خلق ښکلی ټیک ده که اسلام اوس نوی راغلی پیغمبر بل پیدا شوي نو بیا هم یو خبره او که پیغمبر هغه مخکینی وي نو دا بېوقوفه خلک دی خامخا امت کې انتشار پیدا کوي ټیک ته د نارواو خلک منع کوي خو دا مه وایه چې مذهب پرېږده چې مذهب پرېږدي قادیانی به شي شیعه به شي دهري به شي عیسایي به شي ځکه په دلیل خو هغه څوک نه پرېږدي زه خو دې ته حیران یم چې سړی یو ډاکټر له روانې او یو بل سړی ورته وایي ډاکټر له ولې فیس ورکړې خو د ډاکټرۍ کتابونه شته مرضونه پکې بیان شته ته به راوالې ډاکټرۍ کتاب به وګورې مرض به معلوم کړي او په خپله ورته نسخه ولیکي هغه به ورته وایي دا ټیک ته د ډاکټرۍ کتابونه شته دا هر څه بیان خو د هغې ماهر زه نه یم د هغې ماهرانو ته به ورځې یو سړي موټر خراب شي او دې ورکشاپ له بوځي بل قمقل ورته وایي چې ورکشاپ له څه له دې دومره پیسې لګې خو د انجینرینګ کتابونه دي به وګورې د ډبرو بیان به وګورې او د دې ټیکولو او د مشینو دا ټول تصویرونه پکې شته نو ټیکېږه به وایي ټیک ده کتابونه شته خو په هغې هر څوک نه پوهېږي دا د قمقلو خبرې درزي له کمیس وړی تا ته وایي درزي له 200 روپۍ وکړي خو د درزیتوب کتاب وګوره هغې کې د قنچې تصویر دی د جامو د کټ شکل دی نو مشین به راوالې او دغه به یې کټ کړي ته به ټیک ته د هر څه په کتاب کې شته خو د کتاب ماهران هم وي نو قرآن او حدیث کې هر څه دی خو د قرآن او د حدیث ماهر هر کجا بودي قرنې کابل ملا او باجوړ ملا دا قمقل چې دا دین نه خلک وباسي نو دا بېوقوفه دي پام کوئ غیر مذہب علاج کوونکي نه علاج څنګه روا دی انګریز نه هندو نه سیک نه چې دا هم په یقیني چې ما سره دوکه نه کوي زه ډاکټر باندې د 3 خبرو یقیني علی ورله اول دا چې دا په رښتیا ډاکټر دی جعلي نه دی پنساري دویم دا ده چې دا زما خیرخوا دی دریم دا چې دی زما په مرض پیش نو چې دا 3 خبرې دی یقیني بیا ته علاج کوه
که اول دی دی چې دا په رښتیا ډاکټر نه دی، جعلي دی، پنساري دی، پچې مچې را جمع کړي دي او د سرو اوبې ورکړي دي لکه دا ټګان برګان په سړکونو ناست دي. پام کا یا دا خلقو ته وي راشه شیخه ستا قسمت معلومه زوړ کتاب یې ځان ته مخې ته ایښي. هلکه د ځان قسمت معلوم که کوم پورې به دا مردارې خورې دروغجنه ستا قسمت معلومه یو د خپل قسمت ته دی خبر. یو دا پیران ډېر ځناوري، یو پیر به د غیب او د دغه خبرې کوله، ښځه دغه سړي هوښیاره او دا سړی قماخه نو ناپیر یې ډوډۍ له راوسته نو روجې والا پخ کړی لاندې پکې دې ښځې والا چرګې ښه نو دې دا روجې خوا دې خوا کوي، دې سړي ته وایي غوښه مخه نه وه، هغه ورته وایي ته پکې دې ګوته ومنډله پکې غوښه زده وی د روجو د دننه نه خبره ما به عرش ته رسې. دا دنیا یو مرداره ده، د دې مردارو دپاره خلکو ډېر ذرایع مردار روغ کړي دي. څوک جواري کوي، څوک ډاکې کوي، څوک هلکو تختی 6 لکه روپۍ راولېږه، څوک د چا جیب ووایي. دا هغه مردار ذرایع دي چې دی پې ځان له روزي ګټي. نو دغه شان پیرانو کې، جاهلانو، ملایانو کې او قمقلو خلقو کې څوک قبر ته ناست دي، دی به دې ورسئ هلکه زناوره قبر رسول کوي که خدای رسول کوي. درود شریف ووایه. فقه حنفی تفسیر کې ګوره، اردو کې معارف القرآن ګوره. چاوی چې نبی علیہ السلام 40 کاله مونږ نو کړی، هغه زمانه به یادوي چې که پیغمبر شوی نو نه یې مونځ کړی نه یې روژه نیولې وه، ځکه احکام نو راغلی پیغمبر شوی نو چې دا جاهلان کمیټې هم لیکلي دواړو طرف ته غلطۍ وي، یعنی هغه خبره به کوي چې سړی د انصاف د هغې غلطي دا ده چې د صوبه سرحد د ګوی باندې څه خاص دغه نه کړي. هلکه ولې صوبه سرحد کې بعضې کمیټې د وخته نه مخکې نه اعلانات کوي، نه د هغې نه سند کې څوک کوي، نه بلوچستان کې کوي، نه په پنجاب کې کوي، دلته کوي، نو هغې په اعتماد نشته. او زمونږ د خلقو دا غلطي ده چې کمیټې مقرر کړي دي جدا جدا. په اسلامي ملکونو کې د یو فیصله انتظار نو دلته باجوړ مولا جدا، کونړ مولا جدا، شنغر مولا جدا، پیښور مولا جدا او د داودزو مولا جدا. نو دا امت کې تفریق پیدا کړي چې صحیح نظام وي. نو رویت هلال کمیټي مرکزی د دې د قضا حیثیت دی، نو د قاضي د حکم نه و بغیر بل څوک نه کوي، هغه سره چې څوک ته مشورې والی نو به د دواړو طرف نه دا غلطۍ دی. هغې په دې اعتماد نه کوي، دوی په هغې اعتماد نه کوي. هر ملازر حکم ولګوي، حال دا چې د حکم دپاره څه قواعد وي، شرطونه وي، نو دا نه پکار. بعضې ګدۍ موروثي وي چې زمونږ موروثي ګدۍ ختم نشي، که هغې ته دا ووایه چې زه ستا په جومات کې دا کمیټي نه کینو، په بل جومات کې به یې نه برداشت کړي. پیري موریدي چې په میراث شي، لیډري چې په میراث شي، بادشاهي په میراث شي، نو دا خرابېږي. بادشاه دی به زوی به بادشاهي هر څنګه چې که قري که فاسقي که فاجر. پیر دی پیر مړ شو، هغه په محنت یو مقام حاصل کړو، زوی د سکول نه راغلی کینی وایي زه ته پیر، هغه عاجز ته د مونځ مسلې نه ورځي. دا څه شی دی؟ لیډري نیکي لیډري، هغه یو محنت کړي، قرباني کړي، هغه نه زوی به چې زوی نه، نه لور به چې لور نه، نو ښځه به چې ښځه نه، نو انګور به د هغه کور نه نو باسي لیډري. نو دا د امت د فساد ذریعه ده. زمونږ په ملک کې دا درې واړه په موروثیان دي، سیاست هم په میراث دی، لیډري هم په میراث او پیري موریدي هم په میراث.
یو پیر دی نومې درته نه عالم خپل غټه ګیره او غټ پټکي او ده یو دعوت کې مونږ شریک وو د مدینې منورې ما نه څه مسلې تپوس وکړ د اودس وکړه د لمونځ وه نو ما وایي تاله دا نه درځي نو ویې خندل ویې نه راځي او ښې ټیکې وویل ما ویل ولې ته چې پیرې وی زی خود څوارلسم کالج کې مې سبق وی پلار مې مړ شو راوستم کېنولو مې زه ته پیر د عرب دومره جاهلانو زمونږ د ښکلي پیغمبر نه مخکې چې درې کاڼي به یې راواخیست نو په دوه به استنجا کړو یو به یې ځان ته ودرو دا مې خدای نو که د هغې نه به مزېدار کاڼی میلاو شو نو هغه به یې وغورځو هغه به یې خدای کله به یې د وړو بوډاګۍ جوړ کړو ځکه خدای ساتلې ځان سره به بستره کې ضروري ګڼل چې دا زموږ به حفاظت دی نو هغه د وړو بوډاګۍ به یې خلو نو چې کله به ډوډۍ میلاو نه شو نو هغه به یې وخوړه روغ هدایت د خدای لاسې د پیري چې په نسب شي لیډري په نسب شي بادشي په نسب شي نو دا خراب شي دغه شان زمونږ دا ګدی په نسب شوي دي او دا شیخه نه دی د هر عبادت ثواب په رمضان کې زیاتېږي دا رمضان له خدای یو عزت ورکړی